जी بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو د جی جی اس نیوز لاړخ نه غوړم الله او جلبیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیلمن یم چې روغ جوړ خوشاله او د صحت جامه مو پتن وي. قدرمنو کتونکو د روجې په بابرکته میاش کې په خصوصي توګه زمونږ د کلی نه بهر د مسافر رونو د پاره چې د کلی نه بهر ژوند کوي د هغوی دپاره په خصوصي توګه زمونږ د روجې مازدیګر په نوم باندې خپرونه چې دی هغه روانه وي. موږ په دغې لړ کې نن په بریکوټ کې دا وخت کې موجود یو. په بریکوټ کې که موږ وګورو تاسو زما په څنګ باندې کتی هم شئ دنیا خلک چې دی هغه راوتي څوک جاله روجمات یې وړي او څوک دغه مازدیګر خوندونه چې دی هغه د دې ځایونو اخلي. دلته چونکې هر قسمه خوراکي څیزونه هم میلاویږي او د دې ترڅنګ خلک روجمات هم ځان لوړي او د دې ترڅنګ خپل روجمات لا ښکلا هم په دې ځای کې چې هغه ورکوي. دغه د روجې مازدیګر ښکلاګانې به در سره هم شریکومه. بیا په تیره د ولس سره به هم خبرې اترې کوو چې هغوی دې روجې ته په کم نظر ګوري. خو روجه چونکې د روجې سختوالی دې پرله به زه ووایم چې دې پرله د روجې سختوالی چې دی هغه د مهنګایي له کبله دی چې په زیاته توګه که زه ووایم زیات خلک چې دی هغه چې وځپول نو هغه دغې مهنګایي وځپول. د مهنګایي په باره کې به هم لږ د خبرو اترو هڅه کوو د خلکو سره د ولس سره او بیا په تیره دغه ښکلاګانې او دغه د روجې مازدیګرۍ به هم تاسو سره شریکوو. پروګرام مخ په وړاندې بوځو تاسو زموږ سره د کیمرې په سترګه وځئ. دا راته ووایه چې روجې څنګه تېرېږي او بیا مهنګایي شته که نه په روجو کې؟ نو په روجه کې نه چې هسې مهنګایي ده نو ټول دنیا ته پته نشته څو ولې نه موږ هم مهنګایي خو مهنګایي ده دا خو موږ نه ده راوستي دا به چا راوستي چا راوستي دا مونږه راوستي حکومت نه حکومت څه کار دی اوټ خو موږ ورکوو تا اوټ نه ورکړی چاله به ورکړي اوس بلې بیرې باندې څه شی اوټو نو که چا مال دا حق راکړو چې بیا اوټ ورکړم که چا حق رانه کړو اوټ نه اوس غلطي د چېر ده مهنګایي د چا زمونږ غلطي ده زمونږ دی چا نه ده زمونږ د قوم غلطي ده بھائی روجې ښه تېرېږي الحمدلله ډېرې ښکلي رزق واده الله کړې ده رزق چې دی الله ورکوي موږ له الله رزق راکوي او حکومت ته او کار ته خدای دې په تندر سوري کړي. راته ووایه روجه څه کال په سوات کې څنګه تېرېږي ستا په نظر باندې؟ ماشاءالله څه کال ډېر ښکلی یو طرف ته موسم برابر دی که نه او بل طرف ته اوس دا خبره جمعې ته روجې روانې دي نو ماشاءالله ډېرې ښکلې تېرېږي. مسافرو ته څه پیغام؟ مسافرو ته دا پیغام دی چې بس خپله مزدوري دې کوي او ډېره سخته مهنګایي ده چې مزدوري نه کوي بغیر د مزدورۍ نه کېږي هم نه که نه مهنګایي پکې شته او ښه به قلاره پرې خپله کامران دا راته ووایه روجه دې پرله په سوات کې څنګه تېرېږي او بیا مسافر به دې ګورو نو هغوی ته به څه پیغام ورکول غواړي؟ الحمدلله روجه خو ډېره ښه روانه ده دا تقریبا چې 16 روجې وشولې ډېر زبردست موسم و پکې اوس خیر لږ ګرمي شوې ده او الحمدلله نوره ښه ده او مسافر ته به دا یم چې الله یې په خپل وطن کې کامیاب کا او د دې مسافرۍ نه خدای خلاص کړه خپل بس روجه خو الحمدلله ډېره ښه تېره شوه په دې 14-15 روجو خو څوک پوه شوي هم نه دي موسم چې کوم دی هغه ډېر ښه باران ورېدو خو اوس دا دویمه ورځ د لږ موسم ګرم شوی دی او مونږ خو پکې راووتو مازدیګر هم چې کوم دی د بازار ډېر ګرم وي انجای پکې لږ وکړو څه پکې راواخلي سړی ځله. راته ووایه چې روجې دې څنګه تېرېږي او مسافرو ته به څه پیغام ورکول غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم روجې خو ماشاءالله څه کال ډېرې ښکلې دي او د سپرلي موسم پکې هم دی او یو روجې چې د سپرلي ته راغلي دي ماشاءالله موسم خو یو وریځې دي زبردست موسم دی او مسافرو ته خو دغه پیغام دی چې بس الله دې ښه ساتي او الله دې چې دی په خپل کور کلي باندې ثواب وکړي او نو دغه خبرې دی. دا راته ووایه ستاسو نه چونکې زیات خلک ګیله کوي چې دوی چې دی نو چې کومه سرکاري نرخنامه ده په هغې باندې هغه ریټ باندې دوی کیلو یا کم نرخ دی هغه نه خرڅوي. تاسو به سرکاري نرخنامه باندې خپل خرڅ کوئ که نه د هغې نه تجاوز کوئ؟ یو ملګري وي چې موږ له سرکاري نرخنامې نه تجاوز کوو موږ ته اوس په خپل جی زموږ سره د تقریبا د 3 کالو مخکې نرخنامه راغلې ده 600 روپۍ آی دې 3-4 کاله تېر شو مهنګایي څونه مخې ته لاړه بیا هم د دې نه مخکې ما د 500 بورډ لګولی او په 500 مې خرڅوله اوس په میله کې څاروی په 900 روپۍ کیلو به اخلي خو موږ بیا د هغې باوجود په 650 روپۍ دلته اوس موږ ته چونکې یو کس وي زموږ سره په ریکارډ باندې هغه خبره پرته چې دلته یو کس هم په سرکاري نرخنامه باندې عمل نه کوئ تاسو څه کوئ؟ نه صاحبه موږ خو د سرکار په نرخنامه غوښه خرڅوو د هغې نه دغه نه کوو خلک کوي دا صرف تاسو داسې کوئ که نه ټول ورایل تاسو څه وایئ چې په سرکاري نرخنامه باندې عمل کېږي؟ یاره صاحبه کېږي پې خو دلته اصل کې خبره څه ده کم چې د دې لکه خپل قصابان دي د بازار هغو نشي کولی داسې زیاتې دا د بانډو ته چې کم کسان د غوښې ویسي بیا راشي دلته د هغو په تخونې خرڅوي نو هغوی بیا په 200 هم خرڅوي په لکه د سرکاري نرخنامې نه یې سیوا خرڅوي. جی قدرمنو کتونکو د روجې مازدیګر دغه خپرونه اختتام ته رسي په دې ځای باندې یو وخته موږ تاسو ته د روجې دغه رنګینیانې په نظر باندې راوستې نو ولې بل وخته مهنګایي چې د هغه هم ولس بدحاله کړی دی او په دې کې په خصوصي توګه
چې کومه خود ساخته مهنګایي ده چې په خپله جوړه شوې ده نو زه دا وایم چې انتظامیه هم په مکمله توګه زیات حد پورې چې دی هغه ناکامه ده. تر دې بل پروګرام پورې الله کې اجازه